السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو برو جوړې په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. ډېر عزتمند محترم مسلمانان ورونو خویندو نن درته یو نوی او خاص د جمعې د شپې وظیفې سره حاضر یم. دا نننۍ وظیفه محترمو د قرآن پاک د صورت په ترتیب سره چې کوم په قرآن کې په کوم ترتیب باندې چاپ شوی دی د هغه ترتیب سره لومبۍ صورت دی سورة الفاتحه ورته ویل کېږي. د دغه صورت مبارک وظیفه ده. د جمعې د شپې نه به دا وظیفه شروع کوئ محترمو، او د یو پیره چې دا وظیفه وکړي الله جل شانه په د انسان تمام حاجتونه مشکلات او مصیبتونه تکلیفونه آفتونه تلر کوي او حاجات پوره کوي، بیماری تلر کوي. محترمو طریقه او ډیره اسانه ده چې د خپل ځان د پاره کوي که د نور چا د پاره کوي، خو ډیره بهترینه وظیفه ده. محترم د جمعې په شپه چې کله د جمعې شپه شي چې تاسو ته کم ټیم تاسو ته وزګاري فارغه پکې په هغه ټیم کې به کښېنئ او دا وظیفه به په دې خاص ترتیب باندې کوئ. زه تاسو ته ترتیب بیانوم. محترم ټول هفته کې دا وظیفه کولی شئ، ټول هفته جاری ساتلی شئ، لیکن د چا حاجت ډیر شدید حاجت وي، ډیر زر کول غواړي یا ډیر زمانې نه حاجت نه پوره کېږي، مشکل نه حل کېږي، نو هغې دپاره بیا هفته ټیم دی. هفته کې به دا وظیفه تاسو ختموئ. ترتیب په دې ترتیب باندې ترتیب یې دا دی محترمو، اول به درود شریف ووایئ، 11 پیرې به درود شریف ووایئ، بیا به 30 مرتبه یعنی 10 ځله به سورة الفاتحه ووایئ. د جمعې په شپه باندې به دا عمل کوئ. اول شروع به د جمعې په شپه کوئ، بیا محترمو د هغې نه وروستو 11 پیرې بیا درود شریف ووایئ، بیا به د خپلو حاجات مشکلات مصیبتونو تکالیفو دپاره دعاګانې وغواړئ الله جل شانه نه، او الله جل شانه به ستاسو دعاګانې خامخا قبلوي. محترمو بیا که په دغه شپه باندې انشاءالله تعالی چې تاسو کې څه کمې نه وي نو الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کوي. که چېرې پوره نه شو کمې پیسې پکې وي خامخا، نو بیا به په سبا شپېله یعنی د خیلي په شپه باندې د جمعې په ورځ او د خیلي د هفتې په شپه باندې بیا به داسې هغه طریقه باندې، خو لیکن 20 مرتبه به ووایئ 20 پیرې په هغې مړ شو. محترمو بیا په بله شپه باندې 10 پیرې دا سورة الفاتحه ووایئ، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف ووایئ. که په دغه شپه باندې هم ونه شو نو محترمو بیا به په بله شپه باندې 70 مرتبه یعنی 80 ځله ووایئ، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف ووایئ. بیا به محترمو دغسې راځئ د شروع شپې ته یعنی د چهارشنبې د زیارت شپې ته به دا رسوئ د شروع ورځې پورې، هغه پورې یا 10 به راکموئ او بیا به دغسې مخکې وروستو درود شریف وایئ. نو انشاءالله تعالی چې د چا ډېر شدید ترین حاجت وي، مشکلې وي، مصیبت تکلیف کې راګیر وي او یا جایز خواهش وي، د هغې دپاره به کم از کم دا وظیفه هفته کول لازمي وي په دغه ترتیب باندې محترمو. نو په دغه ترتیب باندې دا وظیفه وکړئ. ډېره طاقتوره ډېره برکت واله وظیفه ده او الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي، خواهشات هم پوره کړي، مشکلات او مصیبتونو نه به تاسو لا نجات درکړي. محترمه دا وظیفه د ثواب په نیت باندې پخپله مو کړئ او د نورو خویندو ورونو سره یې لازما شیر کړئ او زموږ دا یوټیوب چینل مولانا وظایف سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.